پرون مونږه دا ویلو چې مشکات شریف په ابتدا کې به مونږ یو مقدمه ذکر کړو او مقدمه به مشتمله په څلورو مباحثو. زمونږ او ستاسو د سبق اجمالي مباحث څلور. اول بحث معنا لغوي او اصطلاحي د حدیث او وجه د تسمیه د حدیث په حدیث سره. حدیث په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي، او حدیث ته حدیث ولې وایي. دویم بحث د حدیث، سنت، خبر، اثر د دې څلورو الفاظو په منځ کې فرق. تاسو به وی اورېدلي حدیث کې راغلي دي، سنت دی دا کار، اثر داسې دی، خبر کې راغلي دي که نه؟ نو خبر او اثر او حدیث او سنت یو دي او که فرق پکې شته. دویم بحث به په دې کې. دریم بحث بیان د بعض اصطلاحات ضروریه او چې متعلق دي د علم حدیث سره. په دریم بحث کې به بعضې داسې اصطلاحات دي چې په علم حدیث کې هغه ډېر پکارېږي یا به پکې بیان. څلورم بحث تذکره د مصنف د کتاب او بیان د وصف د کتاب. اول بحث معنا لغوي او اصطلاحي د حدیث او حدیث د حدیث ولې وایي، وجه د تسمیه د حدیث په حدیث. حدیث دا لفظ اخیستل شوی دی د حداثت نه. حداثت ضد د قدم دی. حداثت څه دی؟ ضد د قدم دی. نو حدیث به د صفت مشبه صیغه شي، فعیل په وزن. تاسو ویلي دي فعیل کله د فاعل په معنا راځي او کله د مفعول په معنا. دلته به حدیث د حادث په معنا، فعیل د فاعل په معنا شي. نو حدیث معنا حادث. حدیث د حادث ځکه وایي چې دا کلام د حادث دی، ځکه کلام د رسول الله دی که نه؟ رسول الله خو حادث دی. حادث دې ته وایي چې مسبوق بالعدم، مخکې نه و او بیا پیدا شي. نو دا به په مقابله د کلام الله کې شي. کلام الله قدیم دی که نه؟ ولې قدیم دی؟ ځکه کلام د قدیم دی که نه؟ الله تعالی قدیم دی، کلام هم قدیم دی. رسول الله حادث دی، نو کلام هم حادث دی. نو حدیث به د حداثت نشي، نو د صفت مشبه صیغه شوه، نو فعیل به په معنا د فاعل سره شي. نو حدیث ته حدیث ولې وایي؟ ځکه چې دا حادث دی که نه؟ ولې حادث دی؟ ځکه کلام د حادث دی. دا راغلی دی په مقابله د چا کې؟ قدیم کې چې کلام الله دی. کلام الله ولې قدیم دی؟ ځکه کلام القدیم قدیمون که نه؟ او کلام الحادث حادث. هلکه پرې پوه شئ؟ دا د ابن حجر، حافظ ابن حجر رایه ده رحمه الله. دویم د امام سیوطي رایه ده. امام سیوطي وایي حدیث د حدوث نه اخیستل شوی. د چا نه؟ حدوث نه. حدوث څه ته وایي؟ الوقوع شیئا فشیئا، لږ لږ واقع کېدل. نو حدیث ته حدیث ولې وایي؟ ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لږ لږ صادر شوی. ټول خو په یوه ورځ نه دي کړي که نه؟ ټول احادیث څومره دي؟ 153 153 احادیث دي. دا یې لږ لږ بیان کړي دي. نو حدیث د چا نه شو؟ د حدوث نه. حدوث څه ته وایي؟ شیئا به لږ لږ واقع کېدل، لږ لږ صادرېدل. نو حدیث ته حدیث ځکه وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لږ لږ صادر شوی دی. نو بیا به حدیث دا د اسم مصدر صیغه شي. د څه صیغه به شي؟ یو مصدر دی یو اسم مصدر دی. فرق پکې پېژنئ که نه؟ ما به اشتراک د مصدر او اسم مصدر دا دی چې په معنا حدثي دواړه دلالت کوي.
او د معنا په اخره کې په فارسی کې تا او نون راځي یا دال او نون په پښتو کې لام راځي الضرب زدن والقتل کشتن او الضرب وهل والقتل وجل پښتو کې په لام راغی څه شو هم دارنګي اسم مصدر لکه صلى يصلي تسلیه تسلیه مصدر دی او صلات دا اسم مصدر زکا یزکی تزکیه تزکیه دا مصدر دی او زکات دا اسم مصدر دی لکه تاسو په مصدر اسم مصدر کوئی چاہیے په معنا د دواړو د مصدر د اسم مصدر دواړو معنا حدثي ده فرق په فرق دی پکې یو فرق دا چې صيغه د مصدر چې کوم دی دا قیاسي دي او صيغه د اسم مصدر چې کوم دی دا سماعي دي او دې فرق پکې دا دی دې فرق چې مشتقات د مصدر نه جوړيږي او د اسم مصدر نه مشتقات نه جوړيږي ماضي او مضارع او مطلب دا چې اسم فاعل او مفعول وغيرها دا چا نه جوړيږي د مصدر نه د اسم مصدر نه جوړيږي نبي امام سیوطي د رائے مطابق چې حدیث د چا نشي د حدوث نشي نبي ابا حدیث د اسم مصدر سے نشي او مخکې د چا په صيغه وا صفت مشبہ د ابن حجر د رائے مطابق دا څو رائے شي د حدیث درې رائے د شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله هغه مسلم بشار فتح الملهم کې لیکلي چې لفظ د حدیث دا مقتبس دی د دې قول د خدای نه و اما بنعمت ربک فحدث نبی رسول الله خدای وی خبري بیان کړ نو حدث نه دا حدیث راغسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په سورۃ الضحى کې درې انعامات ذکر شوي دي څو درې انعامات او بیا په درې انعامات باندې درې احکام مرتب دي څو درې احکام دا احکام جو مرتب دي خو بل به نشي غیر مرتب طریقې سره درې انعامات په نبی رسول الله کوم ذکر دي اول علم یجدک یتیما فاوا آیا خدای بیان مندلی یتیم خدای زید درک ابو طالب او بغی نو اول انعام ایواش فاوا دویم ووجدک ضالا فهدا خدای ته پیدا کړی چې نا خبره وي د شرع د خبرونو فهدا خدای ته هدایت د خدای خبر کړی نبوت یې درکړو دویم انعام په نبی اسلام هدایت ذکر شو دریم ووجدک عائلا فاغنا خدای پیدا کړی چې غریب وي فاغنا خدای ستاسو سره غریب څه چلو شو یا فاغنا ته خدای غریب لري په مال د خدیجې سره نو اول انعام ایوا دویم انعام هدایت دریم انعام اغنا دا درې انعامات په ذکر اوس په دې درې انعامات باندې درې احکام مرتب کړي دا درې کارونه کوه کنه اول فاما اليتيم فلا تقهر یتیم ته مو غوسه کېږه ځکه ته یتیم یې په آوا کنه خدای دې درکړي یتیم ته چرته غوسه نشي ډېر څو دریم اغنا او په اغنا دا مرتب شو اما السائل فلا تنهر نو په نشر غیر مرتب دی سائل ته مو سائل مرټه ځکه چې ته فقیر خدای غني کړي دا سائل خدای غني کولې شي او امتحان دی کوي به مرته سو هدایت د دې بیان باندې دا درې مرتب دی واما بنعمت رب نعمت رب چې هدایت دی د شرع نه خبرې دي چې خدای د شرع نه خبر کې محدث داخل کو بیان د نبی اسلام بیان ته خدای څه ویلي حدیث نو حدیث ته ځکه حدیث وایي تاسو خبر باندې پوښتنه دوال معنا په ګمراه نه کوي دوال قران کریم کې څلور معنی سره استعمال شوی یو پکې معنا دا نه خبر دا معنا ځکه چې احکام د شریعت په نبوت نه مخکې نبی رسول الله نو معلوم کړه خدای ورته وحی راولې کړه خدای ورته دا معنا دلته مناسبه ده وجرک خدای ته پیدا کړی دوال المحب د هدایت فهدا هدایت دلالت په معنا د محبت سره راځي لکه یوسف علیه السلام هغه رول چې ورک شو
یوسف علیه السلام خو مخکې ورکو بیا یې ورور چې عیسی کې عیسی خو ما اورېدلې ده او وروڼه راغلل پلار یې خبر کړه نو پلار څه وویل یا صفا علی یوسف ای زما غمه زوروره غمه په یوسف کوم غم یې رایاد کړ زوړ که نه وی زوړ نو وروڼه ورته څه وایي انک لفی ضلال قدیم انک لفی ضلالک القدیم داسې دی که انك لفي ضلالك القديم تخو په پخواني محبت کې دا معنا نه چې په پخواني ګمراهۍ کې کبلا ته بچی د خبره نه کوي کنه بیا پیغمبر ته یعقوب علیه السلام انك لفي ضلالك القديم تخو د یوسف علیه السلام په پخواني محبت کې وسمې دا ته نه غم یاد نه کړ انا که تاسو خبره باندې پوه شئ دا د حدیث لغوي معنا شو درې رایې په کې ذکر کړې اوله رایه د چا حافظ ابن حجر بیا مرایه د امام سیوطي او درې مرایه د مولانا شبیر احمد عثماني حدیث اصطلاحي تعریف څه دی علم حدیث دو قسمه دی یو علم روایت الحدیث یو بل علم درایت الحدیث علم درایت الحدیث ته مصطلح الحدیث هم وایي مصطلح الحدیث زمونږ د مشکات شریف په علم روایت الحدیث کې دی او شرح نخبه چې کومه ده یا تیسیر مصطلح الحدیث دا په درایت الحدیث او مصطلح الحدیث کې تاسو په کوی نشئ دا علم روایت الحدیث تعریف علم حدیث ستوي علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته واحواله هغه مبارک علم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناګانې په معلومیږي د نبی رسول الله کارونه په معلومیږي د نبی رسول الله ثبوت په معلومیږي او د نبی رسول الله حالات په معلومیږي اقوال د قول جمع د بیانات ته وایي لکه حدیث کې راشي صحابي وایي قال النبي صلی الله علیه وسلم دې ته حدیث قولی وایي افعال د فعل جمع د کار ته وایي لکه صحابي وایي فعل النبي صلی الله علیه وسلم کذا نبی صلی الله علیه وسلم کار تقریرات د تقریر جمع تقریر دې ته وایي نبی علیه السلام صحابي پوری او کار کوي او نبی علیه السلام خاموشي وایي د نبی علیه السلام د خاموشي د څه دلیل دی چې دا روا کار دی که ناروا وي پیغمبر په ناروا باره کې خاموشه نه پاتې کېږي تقریرات هم شرع ده احوال د حال جمع ده حال څه ته وایي حال د نبي علیه السلام طبیعي صفاتو ده د نبي علیه السلام سترګې دا شان وي او پوزه دا شان وه غاښونه دا شان وه لاسونه مبارک یې داسې وو مزل یې داسې وو خوب یې داسې وو دې ته د جبلي صفات وایي لکه شمائل ترمیزی کې او حدیثو کې دا بیان شوي تاسې په حدیثو کې به راشي دې ته چې کوم دی دا په حدیثو کې دا بیانېږي په علم حدیث علم يعرف به اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم وافعاله وتقریراته واحواله موضوع د علم حدیث ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم من حيث انه رسول الله د علم حدیث موضوع د رسول الله ذات د دې حیثیت نه چې دا رسول الله لا من حيث انه انسان او مکی او عربی د دې حیثیت نه چې دا انسان دی ځکه بیا خدا موضوع د طب ده د علم طب ده علم طب کې بحث د انسان نه کېږي من حيث انه انسان او د دې حیثیت نه چې دی عالم مکی دی ځکه دا خو د جغرافیې موضوع ده چې پوه شئ د دې حیثیت نه چې دی عربي دی ځکه دا خو بیا د چا موضوع ده علم الانسانه ژبو د ماهرینو بلکې د حدیثو موضوع څه ده ذات رسول الله من حيث انه د دې حیثیت نه چې دی مظهر د شرع دی شرع متنوع غرض د علم حدیث حصول الفوز لسعادة الدارين وإصلاح العلم والعمل کامیابی حاصل اول بنیک وقتی در دوارو جهان و سلام او دا علم او دا عمل اسلام دا حدیث
حدیث مقصد دار دا علم مصطلح الحدیث تعریف و موضوع خلاص شرع نخبه بیاوی خود تعریف و موضوع خلاص خویده کئی دا علم درایت الحدیث موضوع علم بقوانین دا علم دے دے اسو قوانین سرا یعرف به احوال السند والمتن دا سند و دا متن حالات پاکی معلومی من حیث الصحة والضعف دا دی حیثیت نا چی دا متن و سند صحیح دے و دا ضعیف دے والغرابت دا غریب دے والنکارت یا منکر علم بقوانین يعرف به أحوال السند والمتن من حيث الصحة والضعف والغرابة والنكارة. غرض ایسا شعر موضوع دا علم درایت الحدیث المتن والسند متن و سند موضوع آئی کہ دا متن دا حدیث و دا سند دا حدیث نبایان کرد غرض ایسا شعر معرفت الصحیح من الاحادیث والضعیف صحیح احادیث پیچاندل اور ضعیف احادیث پیچاندل صدر پارا لیعمل بالصحیح ویجتنب عن الضعیف دید بارچ صحیح حدیث و بارچ سڑی عمل کی اور ضعیف و نظام حسن دائی خراز فقاب ملایان کتابون لکل البیاء الف زر شیرون ابن مالک کتاب لکل ہے نحوہ کی البیہ دا ابن مالک لیدل دا البیہ دا ابن مالک زمان دا مشایخ و شیخ دا شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ آغا دے لوی مفسر ہو آغا چکل دے کتاب لکل ہے دے منطق کی البیہ لکل ہے البیہ والمنطق امام سیوطی دا حدیث و البیہ لکل ہے دا حدیث و طول خبری کو کسی ذکر کری دی زر شیر میں باقی کی دیر میں مصطلح والحدیث تعریف و موضوع غرض تو دو شیرون کی را جمع کی آسنگا اگوی علم الحدیث ذو قوانین یحد یدرا بها احوال متن و سند فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود علم الحدیث ذو قوانین علم حدیث دے یوسف قیدو نم دے علم مصطلح الحدیث یاد ہے یو حد تعریف کی سنگا یدرا بها احوال و متن و سند معلومی کی پدی کی دا سند و دا متن حالات دائی تعریف فذالک الموضوع فذالک کی اشارہ متن و سند دا فذالک دا متن و سند الموضوع موضوع دا والمقصود غرض چلے ان يعرف المقبول والمردود چې مقبول احادیث په چلے او مردود احادیث مقبول باندې عمل او مردود پرې الګ فکر کو خیال راغی ګران راغی بیر بحث د دې سلور الفاظ تشریح د حدیث د سنت د خبر د اثر دا حدیث نا لفظ تشریح و مخی ذکر شو حدیث مفرد قرآن کریم کے دا حدیث لفظ درش کرا تراغلے اور جمع احادیث بکی پینزہ کرا تراغلے قرآن کریم کے احادیث پینزہ کرا تخدے ویلی اور حدیث مفرد درش کرا دیر نمبر سنت سنت دا دې قول د عربو نه اخیستل شوی سنت طریق ایزا سلکها دا کې په لاره لاړه او سنت د لارې تلو ته وایي جمع سنت راځي طرایق لارې سنت خو طریقې ته وایي خو محمودي ته که مضمومې ته که جمع سنت راغی بضم السین نو محمودي ته وایي او که جمع سند راغی بفتح سین نو بیا مضمومی ته وایي
لتتبعن سنن من کان قبلکم تاسو به تابعداري خامخا به تابعداري کوئ د بدو طریقو د پخوانو خلکو نو سنن یې ورته ویل هلکه پې پوه شئ سنت په معنا د تبعیت سره هم استعمالېږي په معنا د سیرت سره هم استعمالېږي بعض عالمان وایي سنت او حدیث دا دوه الفاظ مترادفه دي تاسو ته مې پرون ویل چې رجل مترادفین چاته کېږي موجبتینو هغه سنت حدیث او هغه حدیث سنت نو بیا موږ اهل سنت یو که نه یو نو اهل حدیث هم شو یا اهل حدیث اهل سنت شو او اهل سنت اهل حدیث شو دا د بعضې قول دی بعض راجح نه دی قول صحیح قول دا دی چې حدیث متبادر حمل دی په اقوالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سنت اطلاق پس کېږي ما ثبت بدلیل شرعیه چې په دلیل شرعي سره څه ثابت دی هغې ته سنت وایي دلیل شرعي کتابو کې دی شي سنت رسول مطلب قول د نبي کې دی شي اجتهاد د صحابي کې دی شي پوه شوې لکه حدیث کې دی علیکم بسنتي وسنت الخلفاء راشدین طریقې ته سنت ویل شي اجتهاد نو بیا سنت عام شو د حدیث د سنت اطلاق په ټولو څیزونو کېږي او دغه د حدیث اطلاق صرف بیا موږ اهل سنت یو نو اهل حدیث هم یو او اهل حدیث دی او اهل سنت هم خبر باندې تاسو پوه نه شئ ځکه موږ په قول هم عمل کوو او په فعل هم کوو په اجتهاد د صحابي هم کوو دا معلومه شوه او هغوی عمل څه کوي صرف قول کوي موږ زموږ دا شیخ ښه شه کړه موږ دا نوم بل موږ اهل سنت والجماعت والجماعت دې ځان کوی والجماعت څه ته وایي جماعت نه څه مراد دی جماعت د صحابه معنا علیه واصحاب نبی اسلام فرمایي زما امت بدري او یادلی چې کلهم په نار الا واحده صحابه ته پوښتنه کړه یو ډله کومه ده وایي معنا علیه واصحاب چې کومه مزه روانه مو زما صحابه دي نو ما انا علیه دا سنت واصحابي دا جماعت موږ اهل سنت والجماعت دي الحمدلله تاسو وایئ چې الحمدلله تاسو به پوه شئ خدای جاهل حدیث نه بس په دې اهل سنت کې اهل حدیث راغله حدیث قول د نبی ته موږ ما تاسو ته مخکې ویلې چې احناف په حدیثو ډېر عمل کوي تاسو په دې حدیثو کې پوه شئ او چې حدیث سړي نه ویلي نو سړي وایي او هغوی وایي موږ به خلک وایي بس تا وامیان په دې حدیثو ډېر ښه پوهېږي او په حدیثو ډېر عمل کوي موږ له خپل حدیث معلوم نه زموږ ملیانو هم نه معلوم یقین وکړو تاسو ته به پته ولګي چې موږ به څومره حدیثو عمل کوو هغوی هم بد نه وایي خپل کار به کوي هر چا خپل کار سره کار کوي چا سره زموږ کار نشته نه موږ مقابلې کوو نه کولی شو خپل سبق سره کار دی خو موږ په ډېرو حدیثو د هغوی نه عمل کوو یقین وکړئ صحیح ده که درېیم اطلاق د سنت په هغې مرتبې وستانۍ باندې هم کېږي چې د معمولاتو پنځو مراتبو په منځ کې ده احکام د شرع دوه قسمه دي معمولات او منهیات معمولات بیا پنځه دي فرض واجب سنت مستحب او مباح صحیح شو نو سنت مرتبه وستانیه ده په مابین د مراتب خمسو کې بلته فرض او واجب دی او بلاندې دي مستحب او مباح دي دا مرتبه وستانیه شو دي تم سنت خبرې تم خیال راغی کنه خبر او اثر څه ته وایي خبر او اثر بعضی وایي ټیم ډېر دی
ډېر واخیسته دولسو پورې به لګوي خبر او اثر اطلاق پسې کېږي په اخبارو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او په اخبارو د تابعینو او صحابو بعضې وینا د خبر اطلاق د اثر اطلاق په قول د صحابي کېږي او د خبر اطلاق په خبر د صحابي نه کېږي بلکې خبر هغه چاته وایي د پیغمبر نه غیر نورې خبرې بادشاهانو تیرو بادشاهانو خبرو ته خبر وایي اخباري چاته وایي چې تیرې قصې کوي محدث چاته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوي خو د جمهورو رایه دا ده چې د خبر او د اثر اطلاق په اقوالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کېږي په اقوالو د صحابو هم کېږي په اقوالو د تابعینو د دواړو کېږي او د حدیث اطلاق صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوالو دا د حافظ الحجت امام طحاوي رحمه الله رایه هم ده ابو جعفر طحاوي هغه کتاب د طحاوي شریف نوم یې دی شرح معانی الاثار شرح معانی الاثار ورته نوم یې ښه دی او د رسول الله خبرې هم دي پکې د صحابه او اقوال هم دي پکې او د تابعینو اقوال هم دي پکې نو دې اثر څه ته وایي درې واړو ته شامل